او هغه زموږ د علاقې مسایل دي یا سیاسي مسایل دي یا ټولې مسایل دي، دا خو ټولو خلکو ته معلوم دي چې رفته رفته دا پروګرامونه کېږي، کله د یو پارټۍ په شکل، کله د بل پارټۍ په شکل، کله د کونسل په شکل، کله بل شکل، په کارونه به ټول کېږي. کارونه دي، خو زمونږ مشران چې څومره خلکو له مینه ورکوي، نو سربلال خان په خپله د هغې تعریف وکړو. موږ نور تعریف د هغې نشو کولی، ځکه چې هغه دونه مینه ورکوي چې موږ په خپله باندې دا 15 شپږم اووم کال دی چې لا وکاله یو شو چې ورسره یو مونږ وخفه شي. نه مشر خان خفه کړي وو، نه د کشر خان نه خفه وي. د خلکو په پاټو کې ډېره ګیلې د مشرانو راځي، خو تر اوسه ماشاءالله زموږ مشرانو دا نه دي ویلي چې هغه یا موږ په ملاقات کې څه رکاوټ راغلی دی، یا موږ ملګری بوللی هغه له عزت نه دی ورکړی. نو دې خلکو له عزت ورکوي. موږ خو مخکې نه هم په پاټو کې پاتې شوي یو، خو دونه عزتونه ما په خیال چارې دي ورکړي لکه خان دل چې خلکو له کوم عزت ورکوي. نو موږ له ډېر عزت راکړلی. زمونږ د هغه عزت د وجې نه دوی سره خوشحاله یو، دوی په لښکر کې خوشحاله یو، ځکه دوی په پښتنو میندې د پښتني نمایندګان چې دي هغه دي دي. ځکه چې خان هم په خپله کوشش کوي، د سوات سره د هغه ډېر زیات محبت دی. چې کومه خبر راځي نو هغه وایي چې زه سوات ته به خپله ځم، نو هغه اکثر په میاشت کې 2 پیره غم خادلو کېږي، هغه راځي ډېر زیاته. او کشر هم دا کوشش کوي چې زه لاړی، ځکه په دې 13 میاشت کې 2-3 پیره راغلي دي. نو دغه د بیا رالو په سوات باندې دي خاص دغه دی چې دا ملګرتیاګانې دي او د دې سره د خلکو مینه ده، دوی ول په مینه باندې راځي. بل زمونږ دلته یو ایشو جوړه شوې ده په دې علاقه کې، زمونږ د برادري چې دا ګوجر برادرۍ د هغې او د حکومت په خبره شروع شوې ده. نو هغې چې دي دا زما خو دا خیال دی خان به بیا په تفصیل خبرې وکړي. دا انتقامي کاروی چې دا نه خو موږ ټول د دې علاقې خپل خلک یو، هرې برادرۍ چې یو، که هغه مولیان دي، که هغه صفدارګان دي، که هغه میاګان دي، که هغه هرې طبقې والي دي، زموږ وروڼه دي. موږ د هغو سره ملګرتیا کوو. د هغې سره چې زه ما کوم ولیده او ما علاقه ولیده، نو هغه دې ورته تجاوزات ولې زیاتی ورسره کړی دی. ځکه د هغو د آبادۍ او د سیند تر منځ د ډېرې زیاتې ځمکې دي چې اوس هم پکې ونې ولاړې دي، فصل پکې ولاړ دی. نو د تجاوزاتو په اړ کې دا پارټۍ د خلکو نه انتقامي کاروای الي، نو دا خو زموږ د قوم دپاره نقصادي خبره ده. ځکه چې نقصان په دې دی چې نن زه په حکومت کې یم، زه به د بل نه انتقام ولم، بل سبا بل په حکومت کې د بل نه انتقام ولي. دا انتقامي کاروایي چې دي دا نه دي، خو د هغو سره زیاتی شوی دی، سره ظلم شوی دی. موږ د هغو سره ملګري یو، ځکه هغه زموږ د کلي دي، زموږ د حلقې دي، زموږ د سوات دي، زموږ د ملکنډ ډیویژن دي، خو ټول زموږ خپل دي. دا زموږ په دې قومونو کې دا فرقې نشته چې لکه دا کم دی او کم دی، دا خو د شراخت لپاره فرقې دي، د پخواني اصول دي روان دي. د هغو سره سراسر زیاتی شوی دی، موږ د هغو ملګري یو. او دا نه ده پکار چې حکومت دا کار کړی دی چې لکه اوس حکومت وایي چې دا خلک پیړلي موږ به لرې کوو. نو دا ډېر خلک بېشتلي راغلي دي، نه څوک لرې کړي او نه چا څوک نه دی پیړ کړی دی، هېڅ هم نشته. دا څه هوایي خبرې دي. او په دغه دوکې د خلکو ټولو به خوړلي د اوسني حکومت د لاسه. په دغه دوکو او په دې میډیا او په دې په اسمبلۍ کې په خبرو باندې خلک دوکه کوي. لکه تجاوزاتو په حړ کې د 2010 کې زمونږ سیلاب راغلی، ټول خلکو ته معلوم دی، او زمونږ انتقالي ځمکې وړلي او د هغې 10 کاله وشو. که موږ په هغه ځای کې اوس ابادي کوو، نو موږ ته هم تجاوزات وایي. که په دې شکل کې هغه د چا ابادي ورانوي، نو بیا په بحرین کې، په کالام کې، او چې څومره د ننګورې په غاړې د هغې ټولو ته به تجاوزات وایي. په 50 کې یو پرې سیلاب راغلی او سیند ډېر ژور په یو طرف باندې بهېده، د خلکو ځمکې یې ویوړې، غټ نقصان نه وشو. او بیا په 2010 کې راغی. دا بالکل سراسر انتقامي اغستی دی، انتقامي کاروایي کړې ده. موږ د هغې پر زور مذمت کوو، ځکه چې هغه زموږ ملګري دي، زموږ د علاقې دي، زموږ خپل دي. هغې موږ سره ملګرتیا کړله، موږ له یې موټو راکړلي. خاص کر کوم چې ډېر وخت حکومت یې ډېر اوټونه هغو له ورکړلي، هغه اوس په خپلو اوټونو باندې خبرې چې موږ ولې دا کار کړی دی. ځکه چې د هغې نه چاپېره هر څه ټول پاتې د هغو بادي ورانه کړې ده. نو دا یې په علاقه کې نوی یو تشویش پیدا کړی دی. زموږ په دې علاقه باندې ډېر زیات داسې سرګرمۍ تېرې شوي دي په یو شکل کې چې هغه بیا د هغې نه غټ نقصانونه شوي دي. نو دا یو بل نقصان دی چې څوک په کم شکل کې بیا هغه اغستی شي. نو موږ د هغې سره ملګري یو، هغه زموږ وروڼه دي. انشاءالله موږ هم کوشش کوو چې هغو سره کوم ظلم شوی دی چې د هغې کوم ازاله ده چې د هغه وړو شي. ډېر ستاسو د ملګرو د راتلو زه هرکلی وایم، ډېره مهرباني.